پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای الله تعالی چې جنت پیدا کړ بیا جبرائیل علیه السلام ورولېږه چې ته وګوره جنتونه ما خپلو دوستانو ته څنګه ځایونه تیار کړي. جبرائیل علیه السلام چې د جنتو نظاره وکړه بیا رب کریم ته وایي د ما د تا په ذات قسم یې چې داسې ځای دې جوړ ده چې څوک یې نوم واوري پاتې به نشي ټول به جنت ته. څه معنا چې دا نفس د جنت صفت واوري ایمان نیک اعمال کوشش د ګناهو نه ځان ساتن به کوي. ولې چې هغه نعمت بیا رانه د لاس نه وځي که ایمان رانه وړم نیک عمل ونه کړم بیا ګناه وکړم چې نفس نوم یې واوري هغه به ټول ځي جنت ته. بیا خدای پاک د دغه جنت نه چارپیر تکلیفونه د عباداتو راتاو کړه چې په لمانځه کې په انسان څومره تکلیف ده، په روژه کې، په جهاد کې، په زکات کې، په حج کې، په علم کې، په صدقو کې، په ذکرو کې، د هر عبادت یو تکلیف لري په نفس باندې. دا یې تر جنت راتاو کړه. ویلې ورشه اوس یې وګوره. بیا چې جبرائیل علیه السلام لاړ لکه یو ځای ته چې ځې پاټکونه ډېر دي، دا اوس موږ تاسې ځو په ارلیار کې چې درې یو څلور پاټک وي بیا ته په عذاب شي خلک. نو چې دا یې ولته بېرته رب کریم ته وایي چې زه د ما د بیتا په ذات قسم په دغه وډار شوم چې یو څوک هم چېرته لاړ نه شي دا تکلیفونه به څوک اړه کړي. بیا الله تعالی چې جهنم هغه سختې سزاګانې د کفارو د مجرمینو دپاره تیارې کړې هغه ورته ویلې چې ورشه به خپلو دښمنانو ته باغیانو ته څنګه سزاوي ځایونه مقرر کړي. چې لاړ جهنم یې چې وکړ نو بېرته الله تعالی ته وایي د ما د تا په ذات قسم چې د جهنم څوک نوم واوري بیا به په ټول عمر ګناه ونه کړي چې نفس نوم یې واوري. نبي علیه السلام یې د جهنم کور د دنیا د کور نه نه شپېته وارې زیات ګرم ده دا یې اویایمه حصه ده. بیا الله تعالی د دغه جهنم نه نفسي خواهشات راتاو کړه لکه دا خلک په سروزو خوند اخلي، په شرابو خوند اخلي، په قتل د مسلمان خوند اخلي، په غلا کولو خوند اخلي، په سود کولو خوند اخلي، په هره ګناه خوندونه اخلي. دا یې ترتاو کړه د جهنم نه. ولې اوس ورشه بیا چې وکته بیا الله تعالی دوی د ما د تا په عزت قسم په دغه وډار شو چې هېڅوک هم پاتې نه شي ټول ولاړ شي جهنم ته. دا لکه پټکونه دي د دې دنیا ژوند روان ده چې څوک نیک عمل دا تکلیف به تېرې دا به تېرې دا به تېرې دا به تېرې دا به تېرې نو ځکه جنت ته چې څنګه مړ شو قبر دې باغچه د جنت او دا بلې پردي د خواهشاتو دي یو خواته بیا جهنم ده چې دغه ګناه دې وکړه دا دې وکړه دا دې وکړه دا دې وکړه دا دې وکړه هلته پاکې یو مارک ده په منځ کې چې څنګه مړ شو دې کنده د جهنم ورته جوړېږي قبر کې عذابونه ورته شروع کېږي. نو نبي علیه الصلاة والسلام وویل حفت الجنة بالمکاره وحفت النار بالشهوات. جنت په تکلیفو کې پټ ده، جهنم په خواهشاتو کې پټ ده. که څوک په دا لږ خواهشاتو غلط شو د دنیا خواهشات ټول داسې دي تعبیر آسانه لکه شیطان غلطول. د شپې خوب سړی وي د مخایا جما وکړي انزال وشي خوند د خوب ده چې راویښ شي دا سړی خوشحاله که خفه د غسل غم ده د ساړه د په عذاب ده ځای به نه پیدا کېږي کله به د شرم په ځای کې وي شرمېږي به مختلفې پریشانۍ ورسره تړلې دي. دا د ټولې دنیا خوندونه داسې دي وایي لکه هغه د شیطان غلطول غلط یې کو خو چې څنګه یې سترګې د حق لوڅې شوې چې قبر ته لاړ هلته نو بیا حق ویني عذابونه یې چې ولید ده دا چې ټول عمر زندګي باندې پښیمانه ده. او که چا عقل درلود دا لږ تکلیفونه یې تېر کړه خیر ده دا 5 منټه چې دلته د باندې په دا ګرمي کې زه انتظار وکړم بیا څوک را روان دي $1,000 راکوي دا 5 منټه تکلیف بیا انسان په خوشحالي تېروي که په تکلیف بیا خو خوشحالي د الله تعالی نعمتونه خو $1,000 نه او کروړونه نه چې ټوله دنیا واخلې د ټولې دنیا په مقابل کې یو جنت چې وروسته د ښځو مثال را روان دی بیا به څه ذکر کوو. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. مخکې درې ډلې خاص کامل مسلمانان خالص کافران او منافقین ذکر شول. اوس ټولو انسانانو ته ګډ خطاب الله تعالی کوي. خاص مسلمان ته چې خبره کوي الله تعالی یا ایها الذین آمنو د شرافت نوم ورته ذکر کوي ای مؤمنینو. او چې عامه انسانانو ته خبره کوي یا ایها الناس په خلکو کې خو کافر هم مسلمان هم ګډ بیا په ناسو سره تعبیر کوي. رب کریم په دې آیات مبارکه کې د انسان دپاره چې الله تعالی دا څومره نظام چلوي د خپلو انعاماتو ذکر کوي او د ده چې د کوم مقصد دپاره پیدایښت شوی د دې هغه ذکر کوي. دا کله په مختلفو مستقلو آیاتو کې ذکر دي. مستقل زندگی د انسان د څه شي دپاره ده وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. او دا د دنیا نعمتونه چې زموږ دپاره دي سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض. خو دلته یې په دغه آیات کې دواړه ذکر کړي یو ځای ای انسانه د عبادت کوه د رب خپل مقصد ورته ذکر کړه. اول د خپل رب پالونکي پیدا کوونکي عبادت کوه. هغه رب الذي خلقکم هغه رب چې تاسې پیدا کړي
اول چې عقل انسان ولري دغه احسان دې رب ته وګوري چې د نیستي نه یې هستي کړم نو پیدا یې کړم بیا والذین من قبلکم هغه خلک هم پیدا دي چې تاسې نه مخکې دي دا زموږ نسل چې تر آدم علیه السلام رسېدلی دا پلار نیکه غور نیکه دا ټول چا پیدا دي الله تعالی پیدا دي اوس نو چې د تا پالونکی د روزیم درکې رب ته کې اشاره شوه او پیدا یې د تا پلار نیکم د پیدا دي چې دومره احسانات به تا کړي دي دغه احساناتو خو شکر ادا کړه شکر اول ذکر کو اعبدو د الله عبادت کوه د الله معرفت کوه ولې خو په تا ډېر احسانات کړي دي په چا چې احسان وشي د احسان شکرانه عقلنه واجب ده چې عقل څوک ولري دغه به شکرانه ادا کوي لکه وروسته را روان ده چې آدم علیه السلام ملایکو ته صرف تعلیم د نومو وکوم د شکرانې دپاره الله تعالی ورته ویلي سجده ورته وکړي استاد چې یو حرف در وښو ته به د دغه نعمت شکر ادا کوې ولې که دې نه کړو ادا په لم یشکر الناس لم یشکر الله چې د انسان شکر نه کوي ادا د الله شکر نشي ادا کولی نو عبادت وکړئ د تاسې د پالونکي چې دا تاسې پیدا کړي دي تاسې مور پلار پیدا کړي دي او بیا وروسته امید هم ورکوي په پیدا یې هم پوه کوي د الله عبادت د خپل رب و خالق عبادت وکړي اشاره ده شوه چې بل څوک د عبادت لایق نه ده ولې لایق د عبادت خالق ده خالق دی ده تاسې هم پیدا دي تاسې مور پلار هم ته پیدا دي بل خالق نشته او ګټه لعلکم تتقون د دې دپاره ایمان راوړئ د الله عبادت وکړئ چې ځان بچ کړئ د جهنم نه خو لعله چې د بنده په کلام کې ذکر شي د امید دپاره وي چې یو سړی د یو شي د ګټې نه خبر شي امید د ګټې پیدا شي بیا هم تکلیف تېروي که نه تېروي د الله تعالی په خبرو کې چې کومه وعده د جنت ده د مسلمانو د نیک عملو انسانانو لپاره شک شته دا خبره یقیني ده که امیدي ده یقیني ده خو مفسرین وایي تعبیر خو پر لعله شوی د امید دا خبره یقیني خو انسان ته تنبیه ورکوي چې د دومره ډېر خیر نه سړی خبر شي چې نفس امید د خیر پیدا شي هغه کار کې نه پرېږدي تا ته خو خبره یقیني ده د الله او د رسول په خبرو کې خو شک نشته بیا ولې سستیا کوي وکړئ عبادت د رب چې د تاسې خالق دی مور پلار د تاسې خالق ده د دې دپاره یې وکړئ چې ځان بچ کړئ د اور نه لعلکم تتقون بیا نور نعمتونه ذکر کوي